شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخښونکی او مهربانه دی. د دې غونډې عزتدار مشر په سټیج ناست د صوبې نه راغلي زما مشران، د صوبې د کابینې ملګري، د نوښار د الیکشن د کمیټو ملګري، ناست د نوښار د ضلعي کابینه، د تحصیل کابینه، د نورو تحصیلونو راغلي ذمهوار ملګري، او بیا بالخصوص د دې محفل رونق زما ټول درانه پښتانه سپین ږیري مشران، همزولي وروڼه، حقیقت دا دی چې زما احساس نن انسان یو فیصله کوي ته چې کله په یو ځای ناست دی او دا الیکشن چې راغی نو تاسو ټولو ته علم دی چې موږ باندې د هر اړخ نه پریشر راغی چې دا خپل امیدوار مو دروي او زموږ سپورټ وکړي. دا خبره زما مزغو نه منله. ما بابک صاحب چې به کله په خپل منځ کې صلاح کوله نو ما به ورته وی چې دا خو د نوښار د پښتنو سره ظلم دی او نن زه تاسو ډېر خوشحاله کړم. ګډ او بیلات د خدای په لاس کې دي. تاسو چې دا جذبه کوئ انشاءالله تاسو به ګټئ. مهرباني لږ ورته ما پرېږدئ. مهرباني. زه په خپله فیصله نن ډېر مطمئن یم. ستاسو پښتو دپاره انشاءالله میا وجاهت موږ ودرولی دی. دا به تاسو خواري کوئ او تاسو به یې کامیابوئ انشاءالله. زه نه چا پسې خبرې کوم او نه څوک ستایم، خو پښتنو ته به نن په نوښار کې د پښتنو کیس ضرور اکدم. ګرانو مشرانو، ګرانو وروڼو، زمونږ د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو د تسلسل کو نن 100 کاله پوره کېږي نو د دې 100 کالو آغاز ته به موږ ځو چې په دې سیمه غلامي وه. د پښتون تپوس نو، د پښتون په وسایلو اختیار د انګریزو د غریب پښتون دپاره د غلامۍ نه بغیر هېڅ لاره نه وه. تعلیم نه و، هسپتال نه و، نور مراد خو ډېره لرې خبره ده. په دغه وخت باچا خان خپلو ملګرو سره په دې پښتونخوا بلکې په لر او بر پښتنو کور په کور وګرځېد چې په دې نوښار د دې خېشکو د دې سیند د غاړې د دې نوښار د منځ چې د دنیا خدای خدمتګار چې اوس یو یو یادو زمونږ پې دا ټول وخت تېرېږي
دغه ټول ورسره ملګري شو او ودرېدل د څه دپاره د پښتون قام د ازادۍ دپاره ازادي به په څه شکل راتله د باچا خان بابا سوچ د ازادۍ چې په د پښتنو په خاوره به پښتون مشري کوي د پښتنو په وسایلو به د پښتنو مشري د پښتنو د بچو نوړی زمونږ وسایل به یو او بل نه خوري هم زمونږ بچي به یې خوري په دغې وسایلو به زمونږ بچو دپاره سکولونه جوړېږي کالجونه جوړېږي یونیورسټۍ جوړېږي هسپتالونه جوړېږي سړکونه جوړېږي د بل دپاره نه زه دا منم زه به خپلې خبرې لږې راغونډوم زه دا منم چې باچا خان او خدای خدمتګارو خپله خواري وکړه او د هغې خوارۍ د لاندې د دې سیمې د دې خاورې نه انګریز ضرور وشړلی خو زه نن پښتنو د پښتنو کیس مې درله راوړی دی د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو په سوچ چې د پښتون قام کومه ازادي وه چې د پښتنو په خاوره به پښتانه مشري کوي آیا هغه ازادي نن تاسو وینئ د باچا خان بابا په سوچ چې کومه ازادي د پښتنو وه هغې کې د پښتنو وسایل به د پښتنو په علاقه لګېدل آیا ستاسو وسایل ستاسو په علاقو لګي لنډه دا چې انګریز خو لاړ خو انګریز نه چې کوم سوچ ته پاتې شو دا سوچ په یو شکل کې نه د پښتنو زه ستاسو لږه توجه غواړم دا سوچ شکلونه بدلوي دا د قیوم خان نه دا سوچ په قیوم خانۍ شکل کې راغلی دی او بیا شکل بدلول دې وخت کې د عمران خان په شکل کې تاسو ته مخامخ دا هغه سوچ دی چې د پښتنو وسایل وړي او هغې باندې د پاکستان معتبر قوتونه هغه 15% 10% خلک کوم چې به ولي خان بابا په خپل تقریرونو کې یادول د دې وسایلو ټول هغې دپاره لکه د مالي غنیمت ورکړي تاسو به وایئ چې زموږ وسایل څه دي نو پښتنو ستاسو د ټولو نه لوی د وسایلو لار چې دا په تربیله کې او په پښتونخوا په نورو علاقو کې لګیا دی تاسو بجلي جوړوئ اوس تاسو بجلي جوړوئ خو ستاسو په کورونو کې به بجلي نه وي هغه بجلي هغه معتبر قوتونه او هغه معتبر علاقې د پنجاب کارخانې په هغې چلیږي خو تاسو ته هغه بجلي نه ملاوي تاسو په زمرودو کې تاوان کوئ تاسو په نیپرایډو کې خادر وزنین ہے په ابوظبي کې تیل راوتی دي په هغې تیلو باندې هغې دونه ترقي کړې ده چې څومره پښتانه ځي هلته مزدورۍ کوي دلته ستاسو په خاوره تیل شته ستاسو په خاوره ګیس شته ستاسو په خاوره تانبه شته ستاسو په خاوره کویله شته ستاسو په خاوره د خدای ورکړې هغه قدرتي وسایل شته چې تاسو ته خبر نه یې او هغې ته دغه خلک نښتي دي او لګیا دي او خپل بچي کوي اوس موږ په دې وخت دا منو چې خدا وجاهت مې اسید موږ له ممبر راکې نو موږ دا کوم حالات چې د خدای د اړخې د تبدیلۍ د غاړې زه د ټولو ملګرو ته خاندم یم د غریبانانو حکومت کې د غریبانانو حکومت کې چې دا کوم حالات راغلي دي دا موږ په یو ممبر قطعا نشو بدلولی
خو پښتانه او بالخصوص د نوښار پښتانه یو تصور دې دنیا ته بدلولی شي او هغه تصور چې دا قام نه غلام دی او نه په سوچ او په ذهن غلامي مني په څه شکل کې به دا جواب ورکوي په 19 تاریخ به د لاټین په شکل کې دا جواب ورکوي خلق لګیا دي او توبه خدای توبه د مغرورتیا اخري حد چې وي زه څه غواړم هغه به کېږي زه چا پسې خبره نه کوم خو زه تاسو نه تپوس کوم زه د اشنغر نه راغلی د نوښار د خلکو نه تپوس کوم آیا تاسو په چا خرڅ یې دا څنګه خلک راپاسې ووایي چې څه زه غواړم هغه کېږي سم په شریکه جواب راکړې دا جواب به ورکوو دا نوښار د چا د پلار جاګیر نه دی موږ ته د هر سړي تاریخ نه خبر یو موږ د هر سړي د ماضي نه خبر یو دا نوښار د عوامي نیشنل پارټۍ د خدای خدمتګارو جاګیر دی مشکور یم د خپلې ټولې پارټۍ زه مشکور یم د تنظیمونو زه مشکور یم د هغې کمیټو د بار نه چې کوم راغلي زه مشکور یم د زنانو حقیقت دا دی چې دا کار بله یو پارټي نشي کولی تاسو کور په کور دکان په دکان او ځای په ځای ګرځئ او خپل پرچار کوئ موږ به در سره هر قسمه خواري کوو خو پښتو به څوک ګټي پښتو باچا خان به درله د قبر نه راپرسي او پښتو به ګټي اوس به د باچا خان پښتو څوک ګټي ښه په نرتوب به یې ګټو که نه ایمل خان به یې ګټي ایمل خان هېڅ نشي کولی تاسو ګټئ اوس چې دا څومره خلک دی پینډال ته راغلي اوس چې دا څومره خلک دی پینډال ته راغلي یې دې جلسې نه راغلي یې په دې مینه په دې شوق چې انشاءالله عوامی نیشنل پارټي او میاں مجاهد به د الیکشن ګټي لاس اوچت کړئ او ما سره دا عهد وکړئ هلکه لږ ما ورته پرېږدئ هلکه لږ ما ورته پرېږدئ ما سره دا عهد وکړئ هر یو کس چې دلته هر سړی چې کوم راغلی دی په دې پینډال کې حاضر دی دی به شل بوټه دې پاټیل او دې کینډیډیټ له پته خبر شو تاسو دا خپله وعده پوره کړه زه نن نه تاسو له مبارکي در کوم ستاسو را روان امیدوار نه ستاسو ایم پي اے ستاسو مخامخ Mana dia yang memfasih aku ini? Sekarang itu somare tabale, no? Da sekarang itu yang sore ma bade Nوښار ke garde do, au da jonni da chuka bade mazbut hai.
دغه هغه به وي دا نوښاریان به سیند ته ویلم اوس به په 19 تاسو جواب ورکوئ دغه ټول به سیند ته ویلم وی اے پښتنو اے لیونو پښتنو اے تسمت شوي پرګنو پښتنو راځئ چې خپل منځ کې مرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو او دغه د ظلم جوړ نظام بدل دا الیکشن به انشاءالله د نوي سباون آغازي دا الیکشن به د دغې فراډ د دغې دروغو د دغې نوي پاکستان د خوب مشرا مشرا نوی یونیورسٹی خو پرېږده هغه زړې درله ختموي هغه زړو گزاره به کوو گزاره خیر دی دغه هر څه به ورسره کوو په 19 دغه زور به ورباندې وکاږو په 19 مشره انشاءالله جذبات به ټول په دغه ورځ وکاږو دا به آغاز د یو نوي سباون د پښتنو لپاره د یو نوي سوچ نه بلکې د هغې خپل زوړ سوچ د زوړ کور د زړې نظریې د باچا خان بابا د سوچ او د فکر دغه څوک چې دوکه شوي دي په نوي اواز دا څوک چې دوکه شوي دي په نوي پښتونخوا او بیا په نوي پاکستان راځئ خپل قام سره ودرېږئ راځئ تاسو نه یادوم تاسو خو پښتانه او پښتنو کې چې کوم دوکه شوي دي هغې ته وې راځئ خپل قام سره ودرېږئ د چا امیدوار چې نشته موږ الحمدلله ښه بهترین مسلمانان هم یو او موږ او زرداري صاحب دلته یو مشترکه حکومت تیر کړو هغې کې چې موږ د دې قام څونه خدمت کړی دی انشاءالله تاریخ کې به یې څوک ونه کړي او نه به یې چا کړي ټول به خپل قام سره ودرېږي که د چا نښه پرته ده هلکه تاسې په اردو څه کوئ میډیا والے ماله نه چلېږي ما ته پته ده چلېږي بالکل واٹس اپ کو زه دا 2 منټه خبره وکړم صحیح موږ به انشاءالله ټولو پښتنو ته دا خواست کوو که د چا امیدوار ولاړ دی او ډېر یې ورسره تړون دی او مجبورۍ دي دی بیا هم خو چې د چا امیدوار نشته د کومو ملګرو د کومو پارټو په دې الیکشن کې حصه نشته زه هم ورته خواست کوم او تاسو هم ورپسې کور په کور وګرځئ چې دې ځل د خپلو پښتو سره ودرېږئ د خپلو پښتنو سره ودرېږئ او انشاءالله دا آخري ځل زه به درله د نارې اواز لکه د بابک صاحب در کوم خو ما ته به یې داسې راکوئ چې لکه زه اوس نه دا وګڼم چې انشاءالله دا نوښار دې ځل به سره جنډۍ بله یو خبره بني د ګټې اواز به راکوئ لاټین زمونږه نه که نه ویې ګټې بابک صاحب یې در باندې بریالي کوي او زه به یې در باندې ګټم لاټین زمونږه لاټین زمونږه وړه پکې زور راځي که نه لاټین زمونږه انشاءالله په 19 تاریخ به دا پښتو مونږ زه اخره کې یو 2 خبرې انشاءالله
عوامی نیشنل پارٹی اپنے تیاریوں کے ساتھ جوش اور جذبے کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے انشاءاللہ تیار نہیں بلکہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ ہم انشاءاللہ اس دفعہ اپنے قوم کے لیے، اپنے قوم کے حق کے لیے، ان کے ووٹ کے حق کے لیے ہر دم کھڑے ہوں گے، اور یہ ہمارا عہد ہے انشاءاللہ کہ 19 تاریخ کو دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ یہ قوم، اس قوم کو کسی نے گمراہ نہیں کیا، اس قوم نے نئے پاکستان کو ووٹ نہیں دیا، اس قوم نے یہ دھوکہ نہیں کھایا، بلکہ یہ سب کچھ زبردستی 2 سال پہلے ادھر کے اداروں نے کرایا گیا۔ اس دفعہ انشاءاللہ 19 تاریخ کو یہ جواب پورے پاکستان کو ملے گا کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کا نہ کچھ تھا، نہ کچھ ہے، اور نہ انشاءاللہ اس کے بعد۔ ان سے ابھی خود کے راستے ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو حکومت 1 دن میں گرا دوں۔ ارے بابا، یہ پوری حکومت صابن پہ کھڑی ہے، تمہارے سمیت جو اکابرین کے اچھے نظر میں تم ہو۔ جس دن یہ ڈورے تمہارے پیچھے سے کٹ گئی، عمران خان کیا، یہ حکومت کیا، الف سے یہ تک، یہ سب اپنے گھر میں ہوں گے۔ ان کے حکومت ایک دن میں عمدہ بھی ہوئے ماں باپ۔ یہ انشاءاللہ 19 تاریخ کو پیغام نوشہرہ سے، بالخصوص پی کے 63 سے پورے پختونخوا کو اور پھر پورے پاکستان کو جائے گا کہ یہ زمین، یہ پختونخوا، یہ بادشاہ خان بابا اور خدائی خدمتگار کی تھی، اور آج انشاءاللہ ان کی نظریے عوامی نیشنل پارٹی کی زمین ہے۔ زمشکوریم د ټولو مشرانو، زمشکوریم د ضلع د کابینې، د تحصیل د کابینې، زمشکوریم د سیموارو ملګرو، د یونین کاونسلو، د برانچونو، زمشکوریم د ځایي تنظیمونو، د ملګري استادانو، ملګري لیکوالانو، ملګري ډاکټرانو، ملګري وکیلانو، زمشکوریم د پی ایس ایف، زمشکوریم د انوایو، زمشکوریم د سالارانو، او زه بیا بالخصوص مشکوریم د پولیس والو د چا په وجه چې زموږ دا جرګې په امن و امان کېږي، زمشکوریم د میډیا د ملګرو، دوی به انشاءالله خپل وس کوي، او په پاکستان کې به هم مشترکه د میډیا د ازادۍ لپاره انشاءالله جدوجہد کوو، په دې ارمان چې پاکستان کې به میډیا یو ځل بیا ازاده وي۔ اجازت درنه غواړم مړی نشته تاسو جاړئ، زه اجازت غواړم د غني بابا په دې نظم وی خدا اوس د غني واوره په صفا ساده پښتو کې، مال نه راځي خبرې په چلول او اشارو کې، وی ما ته څه مغل مغل کې رک مغل او رک کور دی، ولې نوم د هغه نه اخلې چې د نن په اوبو سور دی۔ وی د پښتو لاره صفا ده، پکې هېڅ څوک نه پرېوځي، هر پښتون د ایمل پلار دی، خو چې یره ترې وځي۔ وی ای زما ننګیالي قامه ولې پروت یې په ایرو کې، د چا یره نن خاني کوي،
ستا د پلار نیکه حجرو کې تا نه هیر شو چې یو وخت کې لکه باغ ډک د رڼا وې ټول جهان د جړې شپه وه ته ستوري د سبا وې د دې سرو ټیکرو لاندې پټې لوی خزانې دي د دې خاورې تندر جوړ کا په پښتو کې دا کمال دی د خټک د نرۍ ګیرې هر ویښته خوشحال خوشحال دی وی چې غیرت تورت اعلان شي د زمري نه جوړ ګیدړ شي د ګیدړ په شان ژوند تیر کي د ګیدړ په شان دې مړ شي د تاریخ زړه کې روحانه ستا د حسن منارې وې اوس هیرو له ذکرالې چې لایق د هېرېدو وې دا چې پروت یې په کوهي کې ته به ناست په سر درو وې ښه دا اوس د غني واوره په صفا ساده پښتو کې ما له نه راځي خبرې په چلول او اشارو ډېره مهرباني The mirror's hands are